الرحمن الرحیم بورڈ تا متوجہ درس نمبر 50 نو دا د صفات لازمه متضاده دویمه جوړه چې دریم نمبر صفت ته پکې او څلورم نمبر صفت نمبر 3 شدت ته د شدت لغوي معنی سختی ده او قاریانو ته مطلب هغه چې د आवाज په مخرج کې په سختۍ بندول دغه چل دی دا صفت شدت په اتو حروفو کې همیشه وي او ټیم به پکې وي لازمي وي هغه اتو حروف ته حروف شدیده ویل شي د هغې مجموعه ده اجدک قطبته حمزه ده جیم دال کاف او قاف او طا با تا دا اتو حروف دي مطلب یې څه دی د دې اتو حروفو ادا کولو په وخت کې به آواز د دغه حروفو په مخرج کې دونه په سختۍ بند شي چې څوک یې ډېر کوشش سره هم نشي جاري کولی لکه د هغې یو مثال یؤمنون اواز سختۍ سره بند شو یکفرون کاف ته ګورئ با ته ګورئ اب تر قلقلې نه پس اواز بند شو مجرمین د قلقلې نه پس اواز بند قد کانا اقرا قلقله وشي هغه بل لازمي صفت دی د هغې نه پس اواز بالکل نه جاري کېږي نتیجه دا رووته په 29 حروفو کې به په اتو حروفو کې همیشه لپاره آواز په سختۍ بندیږي د ده د متضاده بل صفت د ده مقابل کې هغه رخوت دی 4 نمبر صفت د دې جوړې دویم صفت رخوت نرمۍ ته وایي خو په اصطلاح د قاریانو کې آواز په مخرج کې په نرمۍ جاری کول هغه بندولو دا جاری کول دی دا به باقي حروفو کې وي 16 حروف لکه قال زال ته ګورئ آواز جاری دی قال نرمۍ سره مسلمین سین کې آواز جاری دی یو پکې حمز دی هغه خو بره خبرې نه نو دغه د ده به په حروفو باندې اثر څه وي د رخوت د دې 16 حروفو ادا کولو په وخت کې به آواز په مخکې کې بندیږي نه د شدت په شان بلکې جاری به وي ښه د دې دواړو صفاتو په منځ کې یو صفت بل د توسط د توسط مطلب دی بین بین درمیان او دا صفت په 15 حروفو کې همیشه وي هغې ته متوسطه وي هغه حروف دی 15 لام نون او عین میم را لن عمر دې سره به څه کوو دې 15 حروفو کې به نه د شدت په شانتې کامل آواز یکدم بندیږي او نه به مکمل د رخوت په شانتې مکمل جاری وي لکه الحمد تعلمون نو که دې کې موږ شدت کامله کوو نو دا به شي تعلمون غلط شو او که رخوت کامله کوو نو تعلمون بیا هم غلط شو نو دې کې به مقدار لحاظ سره تقریبا نیم الف به آواز پکې جاری وي دې کې څه شدت دی او څه رخوت دی دې کې شدت ناقصم دی او رخوت ناقصم دی دې کې به کامل آواز بندیږي نه دا د دې دوانو جوړو سره خاص دی او دا شدت کامله او رخوت کامله د یو بل ضد دي او مقابل دي او د یو بل متضاده دي